Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, welcome to our YouTube channel Mr. Radiologist. Today our chapter name is cellular radiobiology. Cellular radiobiology की बामंगा यो टॉपिक स्टडी को चागा दे जमंग सरा targeted theory चिकम दा टॉपिक बामंगा नन स्टडी को टारगेट theory चिकम दा मंग ते दा खबर की ची पसेल की lot of species of molecules دي زمون سره چې mostly په دې کې چې کوم دي زمون سره abundance دي او سبا کې دي سي دي چې هغه زمون سره په abundance نه دي لکه مطلب هغه زیات په سیل کې نه دي پراته او بعضې دي سي دي چې هغه په سیل کې زمون سره ډیر زیات پراته دي لکه جست لایک مونږ واټر واخلو که نه واټر په سیل کې زمون سره څه دی most abundant دی اور abundance دی نو دی دا خبره کوي چې dear for if any of them come abundance دی over abundance کی که any of them is damaged due to over abundance over abundance چې کوم دی the molecule will be repair in cell will be normal نو over abundance دی هډ پکې راغی ډیر زیات مالیکول په سیل کې پراته دي نو د دې ډیرو زیاتو مطلب د ډیر سیوا د وجې په د کې چانسز ډیر چانسز دي چې په د کې څه وشي ریپیر وشي او د ځان نارمل سټیج ته واپس راولي خپل نارمل فنکشنینګ واپس شروع کی ډایګرام ته وګورئ H2O چې کوم دی زموږ سره په سیل کې ابانډنس دی ټیک ده که H2O زموږ سره هډ شي 2H2O مالیکول موږ جست 2H2O مالیکول موږ راغستې دي سټرکچرلی H2O موږ وخت کې HONH دو H پازیټیو او O نیگیټیو زموږ سره H2O راخکړی هایدروجن بانډینګ شوي دي که ریډیشن راغی نو یو هایدروجن ایټم چې کوم دی د H2O نه به وځي زموږ سره به هایدروجن پازیټیو آینز جوړ شي ان هایدروجن هایدراکسل نیگیټیو آین به جوړ شي دغسې که موږ وګورو دویم H2O مالیکول باندې هم څه ریډیشن لګېدلی دي یو هایدروجن آین زموږ له راکړی یو هایدراکسل آین راکړی که په دغې پروډکټ کې موږ وګورو هایدروجن هایدروکسل آین ان هایدروجن هایدروکسل آین دي اوس چانسز شته چې په سیل کې هایدروجن پازیټیو ان هایدروکسل نیگیټیو واپس بانډ جوړ کی او موږ له سره کې H2O مالیکول راکړي مطلب زیات چانسز دی چې H2O مالیکول موږ ته واپس څه کی ریپیر کی نو کم ابانډنس مالیکول چې دی په سیل کې دی وایي چې که هغې ته هټ میلاو شي مطلب هغه زموږ سره ریډیټ شي نو په هغې کې چانسز دا دي چې هغه زموږ سره واپس ځان څه کی ریپیر کی خو سم مالیکول زموږ سره په سیل کې داسې دي چې هغه په ابانډنس نه دي مطلب ناٹ ابانډنټ دي if the radiation damage the molecule could still affect survivally because of no similar molecule که داسې مالیکول زموږ سره افیکټ شي چې هغه زموږ سره په ابانډنس کې نه وي په سیل کې نو هغه به زموږ سره افیکټ په هلته کاس کېږي هغه به ډیمیج کېږي زموږ سره هغه سیل چې کوم دي هغه به ډیمیج کېږي افیکټ په کاس کېږي ولې به کاس کېږي ځکه چې داسې د دې سره په ابانډنس کې داسې مالیکول بیا نور نشته چې هغه د دې په د هغې په وجه باندې ځان څه کړي ریپیر کړي لکه جست لایک ډي ان اے زموږ سره ټارګېټ مالیکول دی डी एन ए په سیل کې چې کوم دی ناٹ ابانډنټ کې دی مطلب 1% زموږ سره څه دی डी एन ए دی په سیل کې که دغه डी एन ए ریډیټ شو صحیح دا ریډیشن डी एन ए ته میلاو شو او په डी एन ए په بیس پیر کې څه چینجز رالو بانډ مات شو نو د डी एन ए که موږ وګورو डी एन ए هیو ا کمپلیکس اسمبلی ډیر زیات کمپلیکس دی डी एन ए نو که هټ دلته وشي اف هټ اکر اٹ کین ناٹ ریپیر اټ سیلف بیکاز آف نو ناٹ ابانډنټ ابانډنټ نه دی د دې د وجې دې ځان څه نشي کولی ریپیر کولی نشي داسې د ده سره چې کوم د ده په شان نور مالیکول داسې نشته چې دی د هغې نه ځان څه کي ریپیر کي نو دوه خبرې وکړې په سیل ټارګېټډ تیوري کې موږ دا وایو چې کوم په ابانډنټ کې دي په سیل کې هغه ریډیټ شو نو چانسز دا دي چې هغه ځان ریپیر کي څه افیکټ کاز نشي ډیمیج ونه شي بله خبره موږ دا وکړه چې کم مالیکول په دغه کې چې کوم په سیل کې چې کوم مالیکول دي چې هغه په ابانډنټ نه دي مطلب ډیر کم دي په سیل کې پرسنټیج یې کم دی نو که هغه زموږ سره هیټ شي نو چانسز سیوا دي چې هغه به زموږ سره خامخا ډیمیج کېږي د هغې ریپیر به نه کېږي لکه جست لایک डी एन ए از ا ټارګېټ مالیکول डी एन ए که زموږ سره هیټ شو د دې واپس ریپیر نه کېږي بیا په سیل تیوري کې دا خبره کوي د ټول پیراګراف جست دا خبره ستا سره کوي چې
ټارګټ مونږ کنسیډر کړی دی هغه ایریا ته مونږ ټارګټ وایو چې په هغې کې زموږ سره ټارګټ مالیکیول موجود وي. لکه جسټ سمپلی مونږ ووایو ډي ان اے از ا ټارګټ مالیکیول مونږ وي، نو نیوکلیس زموږ سره څه شو؟ از ا ټارګټ شو. نیوکلیس هغه ایریا ده چې په دې کې زموږ سره څه پروت دی؟ ډي ان اے موجود دی. نو سمپلی دا خبره کړې ده چې ټارګټ مونږ کنسیډر کوو هیوینګ د ټارګټ، هغه ایریا زموږ سره ټارګټ دی چې په هغې کې زموږ سره ټارګټ مالیکیول موجود وي. اوس که موږ سیل ته وګورو نو په سیل کې زموږ سره مختلف ټایپ اف ارګینلیز دي، سیل ارګینلیز دي، لکه جسٹ لایک نیوکلیس، سایټوپلازم کې زموږ سره رایبوسوم شي، مایټوکانډریا شو، انډوپلازمیک ریټیکولم، دا زیات سیزونه دي. نو په سیل کې د دې ټول څومره هم چې ارګینلیز دي د دې سپیسیفیک پوزیشن نه دی معلوم مونږ ته. لکه ټارګټ مونږ نیوکلیس کنسیډر کوو، نو نیوکلیس زموږ سره په سیل کې په یو سپیسیفیک پوزیشن کې مونږ دا نشو ویلی چې نیوکلیس په دې سپیسیفیک پوزیشن کې پروت دی. ولی؟ بیکاز دلته چې کوم په سیل کې زموږ سره انټراسیلولر موومنټ کیږي، مطلب په سیل کې دننه چې څومره هم ارګینلیز دي په دې کې موومنټ کیږي، د یو ځای نه بل ځای ته ځي، د بل ځای نه بل ځای، مطلب خپل پوزیشن چینج کوي. نو چې پوزیشن چینج کوي نو موږ ته د ټارګټ پته نشته. او ریډیشن هم زموږ سره څه راځي؟ رینډملی راځي. په دې کې دی دا خبره کوي چې ریډیشن زموږ سره څه کیږي؟ رینډملی راځي. نو دلته څه پیورټیزم نشته چې زموږ سره به صرف ټارګټ مالیکیول هټ کیږي. دیر از نو پیورټیزم بیکاز اف انټراسیلولر چې کوم موومنټ دی د هغې د وجې دلته زموږ سره پیورټیزم نشته چې موږ به صرف خامخا به ریډیشن راځي او ټارګټ په څه کیږي؟ هټ کیږي. نو پیورټیزم نشته ټو هټ ا ټارګټ. ولی؟ بیا مونږ وایو چې زموږ سره پیورټیزم نشته او د هغې باوجود مونږ وایو چې ډي ان اے زموږ سره از ریډیو سینسیټیو دی. نو په دې لاست کې په دې پیراګراف کې دا خبره کړې ده اټ سینسیټیویټي ټو ریډیشن اکر simply because of its vital function in the cell. د څه په وجه باندې مونږ وایو چې ډي ان اے از ا سینسیټیو دی؟ سینسیټیویټي په څه باندې ډیپینډ، په څه باندې منحصر ده؟ د دې سینسیټیویټي چې کوم ده که نه هغه زموږ سره د دې وایټل فنکشن دی په سیل کې، د ډي ان اے وایټل فنکشن دی په سیل کې، د دې د وجې دی آر مور سینسیټیو. وایټل فنکشن مطلب څومره هم چې سیلولر اکټیویټیز دي هغه زموږ سره ټوټل چې کوم دی د ډي ان اے په ذریعه باندې کنټرول کیږي. نو دیر پار ډي ان اے از مور ریډیو سینسیټیو، ډیر زیات سینسیټیو دی د دې د وجې. بیا په دې بل پوینټ کې خبره کوي وین د ریډیشن ډوز انټریکټ د ټارګټ ا هټ از سیډ ټو بی اکر. خبره سمپلی دا ده چې کله هم زموږ سره ریډیشن راغلو او ریډیشن ټارګټ چې کوم دی هغه هټ کو، مطلب نیوکلیس هټ کو، ډي ان اے هټ شو، نو موږ وایو زموږ سره هټ وشو. صحیح ده؟ که ریډیشن رالو انټریکشن یې وکړو د ډي ان اے سره موږ وایو هټ وشو. دلته بله خبره دا کوي ریډیشن انټریکشن with molecule other than the target molecules also can result in a hit. داسې هم کیدای شي که ریډیشن راشي د ډي ان اے هټ نه کي، د ډي ان اے نه علاوه نور کم مالیکیول چې دي په سیل کې لکه نور کم ارګینلیز چې دي یا نور کم مالیکیول لکه جسٹ لایک واټر مالیکیول به مونږ والو دا زموږ سره په سایټوپلازم کې پریزنټ دی. نو که دغه ریډیشن رالو واټر مالیکیول هټ کو، صحیح ده، ټارګټ خو نه دی هټ شوی، واټر مالیکیول هټ شو، دغه واټر مالیکیول فری ریډیکل مخکې جوړ کړي، هغه فری ریډیکل لاړ شي او ډي ان اے سره ریاکشن وکړي، نو زموږ سره مونږ ویلی شو چې داسې هم هټ کیدی شي. هو که چېرته کیدی هم نشي، ځکه که واټر مالیکیول هټ شو هغو په ځان کې واپس ریکوري پاور خو هلته شته ځکه چې ابانډنټ دي، نو هغه ریکور شو، نو هټ زموږ سره کیدی هم شي، نشي کیدی هم. however hit occur through both direct and indirect. لاست کې دا خبره شوې ده چې هټ زموږ سره ډایرکټ هم کیدی شي، انډایرکټ هم کیدی شي. ډایرکټ خو داسې کیدی شي بره چې کومه خبره مونږ وکړه مین که ټارګټ ډایرکټ هټ شو مونږ وایو ډایرکټ هټ وشو، ډي ان اے هټ شو مونږ وایو ډایرکټ هټ وشو. هو که ډایرکټ ونه شو مطلب آینایزیشن په طور باندې واټر هټ شو، هلته پری ریډیکل جوړ شو او راغی ډي ان اے سره ریاکشن وشو، ډي ان اے زموږ سره څه شو؟ ډیمیج شو، مونږ وایو انډایرکټ هټ وشو. بیا وی هټ زموږ سره ډیپینډ کوي په او ای آر ان ایل ای ټي. او ای آر مطلب اکسیجن انهانسمنٹ ریشو ان لینیر انرجی ټرانسفر، په دې باندې هټ ډیپینډ کوي. د اکسیجن په کنسنټریشن باندې اکسیجن زموږ سره په یو ځای کې سیوا دی نه دی سیوا، او ایل ای ټي څومره دا مطلب لینیر انرجی ټرانسفر سیوا ده نه د سیوا، مطلب های لینیر انرجی ټرانسفر د لو، په دې باندې زموږ سره هټ څه کوي؟ ډیپینډ کوي. او ای آر ان ایل ای ټي مونږ په مخکې لیکچرو کې چې کوم دی په ډسکس سره ویلی دي، نو هغه مونږ ډسکس کړي دي په ډیټیل سره مونږ ډسکس کړي دي. نو کو څوک نه پوهه په ایل ای ټي او او ای آر، نو مخکې پریویس ویډیو کې